باقي مطلب دا چې چا 40,000 پاټو او شخصیات 20-25,000 او جماعت اسلامي ته 70,000 ووټ ملا شو. نو دا د خبرې ثبوت دی چې د باجوړ د ولس په جماعت اسلامي الحمدلله یو ډېر لوی اعتماد دی. ګورئ دا خو په 2008 کې الیکشن شوی او حالانکه 2008 کې مطلب دا چې زه وایم چې بدمني په عروج باندې وه، خو الیکشن شوی ټول پاکستان کې هم شوی، باجوړ کې هم شوی، بیا 2013 کې هم د بدمنۍ یو لهر و الیکشن شوی. باجوړ کې لویه مسله بدمني ده او بجلی ده، بجلی نشته، روډونه وران دي، د اوبو مسلې دي، د ایجوکیشن تعلیم مسلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم د جماعت اسلامي مرکز کې موجود یم. دلته یو کنونشن وشو، د امیدوارانو کنونشن وشو. مونږ سره د باجوړ سیمې یو پیژندلی نوم صاحبزاده هارون رشید صاحب موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. سر ټول ناول خو راته دا ووایي چې څنګه باجوړ صورتحال څنګه دي په الیکشن کې، څه ګڼئ چې الیکشن وبشي که نه په باجوړ کې چې کوم امن و امان صورتحال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله الیکشن خو 8 فروری باندې ټول باجوړ پاکستان کې به کېږي، انشاءالله باجوړ کې به هم د خیره سره د خدای ته منظور وه الیکشن کېږي. الله دې وکړي چې دا روان الیکشن انتخابات د ټول پاکستان دپاره، د امت او ملت دپاره، د دین او د دنیا د آبادۍ، د امن، خوشحالۍ او ترقۍ سبب او ذریعه وګرځي. نو الیکشن به انشاءالله کېږي. باجوړ د حده پورې جماعت اسلامي الحمدلله هلته یو ډېر لوی عوامي سیاسي قوت دی او مونږ تقریبا د 2002 نه پس ټول الیکشن وایه مونږ په اعتماد سره وایو چې هغه مونږ ګټلي دي. جماعت اسلامي الیکشن بللی نه دی. د هغې دغه ده چې په دې 2021 کې بلدیاتي الیکشن وشو، هلته 2 تحصیل چیرمین دي. مونږ په دواړو دغو باندې حصه اخیستې وه او باجوړ ولس مونږ ته په دواړو دغو د تحصیل چیرمین په سیټونو باندې 70,000 ووټ د نن نه 2 کاله مخکې راکړی و. باقي مطلب دا چې چا 40,000 پاټو او شخصیات 20-25,000 او جماعت اسلامي ته 70,000 ووټ ملا شوی. نو دا د خبرې ثبوت دی چې د باجوړ د ولس په جماعت اسلامي الحمدلله یو ډېر لوی اعتماد دی او انشاءالله د 2024 فروری کې چې کوم الیکشن دی مونږ په 4 واړو صوبایي اسمبلیو باندې او قومي اسمبلی باندې دا د اوس خپل کینډیډیټ تاسو ولیدل. نو انشاءالله دا زموږ یقین دی چې د باجوړ 4 واړه صوبایي او قومي سیټ به جماعت اسلامي انشاءالله د قوم او د عوامو په ووټ په برکت او د الله په مدد او نصرت انشاءالله په باري اکثریت سره ګټي. مقابله مو چا سره ده؟ مقابله هلته پی ټي آی ده او سابق گورنر شوکت الله خان هم هلته یو حیثیت شته، نورې مسلم لیگ نون هم شته، د هغوی سابق ایم این ای، پیپل پارټي هم شته، د هغوی سابق ایم این ای، جے یو آی سابق سینیټر، هغوی ټولو سره به مقابله وي. خو انشاءالله چې څنګه تیر د جماعت اسلامي په حواله د باجوړ د عوامو کم مخکې نه اعتماد دی، انشاءالله زموږ یقین دی چې هغه اعتماد به دا ځله دوچند وي او جماعت اسلامي به ټول سیټونه په بار اکثریت سره ګټي انشاءالله. هلته خو ټارګټ کیلینګ هم دی، مخصوص سیاسي جماعت چې کوم دی هغه هم په نشانه باندې دی. ستاسو څه صورتحال دی؟ ګورئ دا خو په 2008 کې هم الیکشن شوی او حالانکه 2008 کې مطلب دا دی چې زه وایم چې بدمني په عروج باندې وه، خو الیکشن شوی ټول پاکستان کې هم شوی، باجوړ کې هم شوی، بیا 2013 کې هم د بدمنۍ یو لهر و الیکشن شوی، بیا 2018 کې هم بدمنۍ د فیکټر بالکل موجود و الیکشن شوی. نو دا یقین دی انشاءالله چې 2024 کې بالکل به دې کې شک نشته بدمني شته، خو زما یقین دی انشاءالله چې الیکشن به د خیر سره کېږي او د باجوړ قوم ولس به خپله رایې دا به استعمالوي او د خپلې خوښې کینډیډیټ هغه به مخې ته راولي او زموږ یقین هم ده انشاءالله د جماعت اسلامي په شانې څنګه د مخکني په شان په جماعت اسلامي باندې به قوم د خپل ووټ په ذریعه باندې انشاءالله اعتماد کوي. انشاءالله د سیټ ایډجسټمنټ خو څه چانس نشته دی سر؟ جماعت اسلامي خو ټول ملک کې دا ځله دغه ده چې موږ به سیټ ایډجسټمنټ چا سره نه کوو، ځکه چې موږ دا ګڼو چې د پاکستان کې دا کومه بدمني ده یا معاشي او سیاسي انتشار دی، نو دا هم د دغه سیاسي جماعتونو د وجې نه دی کوم چې مطلب دلته کې ټول عمر حکومت کړی دی د پی ډي ایم په شکل کې، پیپل پارټي ده، مسلم لیگ نون دی یا نور چې څومره دي. نو په دې وجه زموږ دا دغه دی چې جماعت اسلامي به په ټول ملک پاکستان کې په خپل جنډا د خپل نښې او د خپل منشور او د خپل سلوګن او اواز سره به انشاءالله موږ قوم ته ځو. مخکې چې په باجوړ کې څوک کامیاب شوي دي، منتخب شوي، د هغوی د کارکردګۍ نه ولس څه رد عمل ورکوي او بیا ولس خوشحاله دي که نه؟ تاسو څه وایي؟ زما په خیال خو ما چې څنګه تاسو ته خبره وکړله د کارکردګۍ په حواله خو د ټولو نه ښه آینه ده الیکشني. نو ما تاسو ویل چې په 2021 کې چې کوم الیکشن شوی او د هغې نه مخکې 2019 کې چې د پی کې اس په سطح باندې کوم الیکشن شوی دی، نو په کې د ټولو نه زیات ووټ د باجوړ ولس جماعت اسلامي ته ورکړی، حالانکه جماعت اسلامي حکومت نه دی کړی، خو موږ د باجوړ د ولس دپاره، د قبایلو د مسایلو دپاره
همیشه په سپیاول کې ولاړ یو او موږ خپله چغه او اواز پورته کړی دی. نو ولس د ووټ په دغه کې موږ سره اعتماد دا ټیک بېله خبره وه چې زموږ هغه مینډیټ د عوامو په مینډیټ باندې بالکل مطلب دا دی چې ډاکه غورځولې شوې وه او زموږ نه هغه سیټونه اخیستلی شوي خو دا ځل چې څنګه حالات دي هغه د چا دپاره چې هغه ادارو کوم کارونه کړي نو اوس هغه د هغوی د ولو یو بوج دی او نو موږ د چا نه ناجایزه او غیر آیني او غیر اخلاقي تایید نه غواړو خو داسې ښکاري انشاءالله چې دا را روان الیکشن به دا به هغه د ډاکو والا نه وي دا به هغه داندلو والا نه وي دا به هغه مطلب دا دی چې فراډ والا نه او قوم ته به صحیح د خپل رای د استعمال موقع میلاویږي او چې دا وي نو انشاءالله دا زموږ یقین دی چې د باجوړ ټول سیټونه به په بار یک سره جماعت اسلامي ګټي. د باجوړ غټې مسلې څه دي؟ باجوړ کې لویه مسله بدامني ده او بجلی ده، بجلی نشته، روډونه وران دي، د اوبو مسلې دي، د ایجوکیشن تعلیم مسلې دي، پرایمري ایجوکیشن او مطلب چې سیکنډري ایجوکیشن د کالجونو صورتحال دغسې هسپتالونه زموږ مطلب چې ډېر ابتر دي او مطلب چې د میرټ پایمالي ده دغسې ځوانانو ته روزګار نه میلاویږي. د 25 آییني ترمیم په نتیجه کې چې حکومت کومې وعدې د قبایلو سره کړې وي زموږ انضمام شوی چې هغې کې حکومت دا وعده کړې وه پارلیمنت د هغې دپاره باقاعده په بار اکثریت سره 25 آییني ترمیم بل پاس کړی چې موږ په را روانو 10 کالو کې 10 زره عرب روپۍ مطلب دی چې دا په قبایلو کې هغه خرج کوو نو 15 کاله تیر شو 1 روپۍ هم نه ده راغلی او نو زموږ دا یقین دی انشاءالله چې که موږ ته الله مقرره کړه او قوم اعتماد وکړو کوي به نو موږ به انشاءالله 15,000 عرب روپۍ زموږ هغه په وفاقي حکومت باندې پاتې دي جمع دي او روانو کال 15,000 عرب روپۍ دي موږ به دا 10,000 عرب روپۍ د وفاقي حکومت نه راوړو او په قبایلو په باجوړ کې به په میرټ باندې خرڅ کوو نو د دغې په نتیجه کې دغسې زموږ 30-35 عرب روپۍ د سالانه ADP ده نو چې دا دومره خطیر رقم په امانت او دیانت او میرټ باندې خرڅ شي نو زموږ یقین دی انشاءالله چې دا څومره مسلې دي د بجلۍ مسله ده د روډونو مسله ده د اوبو مسله ده د ایجوکیشن او سکولونو او کالجونو مسله ده د هسپتالونو مسله ده د ځوانانو د روزګار مسله ده انشاءالله دا ټولې مسلې به الله حل کوي.